الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. د دینه د وړاندې د غسل مسایلو کې چې کوم اهم مسایلو هغه بیان شول، چونکې موږ ابتدا کې ویلو چې د نبی علیه السلام د غسل طریقه به په دریم پارت کې بیانېږي. د نبی علیه السلام د غسل طریقه مبارکه هغه دا وه، چونکې نبی علیه السلام یو بشر او ضروریات یو، چې کله به نبی علیه السلام غسل تقاضا به ورته راغله او نبی علیه السلام به غسل هغه ادا کو. نبی علیه السلام به اول په ښي لاس اوبه راواغېستلې او په ګس لاس به یې واچولې، یعنې دواړه لاسونه به یې ووینځل او د هغې نه بعد به چې کوم ځای هغه ناپاکه او متاثره به هغه به یې ووینځه او د هغې نه بعد به نبی علیه السلام خپل لاسونه مبارک په ځمکو باندې راخل، چونکې د ځمکه دا خاوره چې کومه ده نو دا جراثیم لره ختموي. دا د نبی علیه السلام ابتداءً هغه طریقه وه. بیا به نبی علیه السلام دا شانتې چاره اندام وکړل لکه څنګه چې د لمونځ دپاره کوي، او په دغه کې به بیا غړغړې اومه هغه کولې، یعنې په خولې کې اوبه اچول شول او په پوزه کې اوبه اچول شول. او بیا به د دې نه بعد د نبی علیه السلام طریقه مبارکه دا وه، چونکې د نبی علیه السلام ویښته مبارک زلفان مبارک هغه همیشه دپاره لوی لوی نو نبی علیه السلام به داسې درې لپې راواغستې په سر باندې به یې واچولي. نو روایت د میمونه رضی الله تعالی عنها ده چې د نبی علیه السلام زوجه مبارکه ده او دا روایت د ابو داود دی. او نو چې نبی علیه السلام به داسې په دې ویښتو کې ګوتې بوتللي چې دا اوبه دا د دې ویښتو جرړو ته ورسي. او روایت د عایشې رضی الله تعالی عنها چې هغه دغه د ابو داود روایت دی په ابو داود شریف کې چې هغه فرمای چې نبی علیه السلام به درې لپې راواغست، همداسې په سر به یې واچول، همداسې د ویښتو له به یې زور ورکړو چې یعنې دا اوبه جذب شي او دا د دې ویښتو جړو ته ورسیږي. دا دواړه احادیث دواړه روایته دا د ابو داود شریف او دارنګې د مشکات کې او هغه روایت دي. نو دا د نبی علیه السلام ابتداءً هغه د غسل طریقه وه. د دې نه بعد د نبی علیه السلام طریقه مبارکه څه وه چې په پوره بدن باندې د اوبو اچولو طریقه څه وه، نو هغه دا وه چې نبی علیه السلام به په ښي طرف باندې اوبه راواچولې. نو چې کله به نبی علیه السلام په ښي طرف اوبه راواچولې بیا به یې په ګس طرف اوبه واچولې او بیا به یې په پوره بدن باندې اوبه واچولې. خو نبی علیه السلام د غسل په دوران کې چې کله چارندام کړي دي نو په هغې کې نبی علیه السلام په یو روایت کې راځي چې خپې نه دي وینځلي، نو که چېرته ځای کچوي نو خپې نه وینځل پکار، ولې چې په ناسته باندې غسل بنده کوي او په ځان باندې اوبه رااچوي نو هغه شوتې هغه دارې وغیره هغه بنده ته واپس کیږي. نو د هغې نه بهتره دا ده چې دا خپې دا بنده بعد کې بیا ووینځي، ځکه د لومبۍ د ووینځلې نو بیا د هغې ته د هغې اوبو هغه دارې وغیره کیږي، هغه شوتې وغیره ورته کیږي، نو د هغې نه بهتر دا ده چې دا د بیا بعد کې ووینځل شي. دا د نبی علیه السلام د غسل طریقه وه، چونکې ابتداءً د غسل څه طریقې وي چې هغې کې بعضې خبرې پاتې شوي وي، انشاءالله هغه به په څلورم پارټ کې بیا انشاءالله راځي. دا د نبی علیه السلام د غسل طریقه وه، چونکې هر یو انسان ته چې دا حاجت راځي پکار دا دی چې هغې د خپل نبي چې موږ او تاسو د خپل نبي علیه السلام د کومه طریقه وه هغه موږ او تاسو خپله کړو، په دې باندې به انشاءالله زموږ او ستاسو دنیا او آخرت هغه الله تعالی ښایسته کړي.